لك الحمد یا اللہ والصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم کتونکو او ډیر د عزت لایق مومنانو او ډیر د عزت لایق میندو خویندو، الله تعالی سره د ما د حضور علیہ السلام په هغه خصوصي شفاعت کې برخه نصیب کړه. د عزرائیل علیہ السلام مبارک الله تعالی ټاکلی د روح د ویستلو دپاره دی. یو ناشنا غوندې واقعه کتابو کې ما ولیده چې الله تبارک وتعالی عزرائیل علیہ السلام نه پوښتنه وکړه چې عزرائیل علیہ السلام تا خو د ډېرو خلکو نه روحونه وویستل او ته ما د روحونو د ویستلو دپاره مقرر کړی، دا راته ووایه چې تا په دې مخلوق کې چې د چا نه روح ویستو تا په چا باندې ډېر زړه ځیرېدلی دی، ته په چا باندې ډېر خفه شوی، ته په چا باندې ډېر ځورېدلی. عزرائیل علیہ السلام ورته فرمایي چې یا الله ته چې حکم وکړې که زه خفه کېږم او که خوشحالېږم خو زه به خامخا د تا د حکم پوروالی کوم او هغه که هر څنګه مې زه به هغه روح د هغې مخلوق نه زه اخلم. الله تعالی ورته وفرمایي چې بیا هم خیر په چا باندې خو به خامخا ځورېدلی او زړه به دې پرې زهیر شوی چې او بلکل په یوه کس باندې ما ډېر زړه وځورېدو او هغه دا چې یو پیره په دریاب کې کشتۍ روانه وه او تا راته وفرمایل چې دا کشتۍ په دې خلکو باندې ټوټې ټوټې کړه. نو هغه کشتۍ ما په دریاب کې په دې خلکو باندې ټوټې ټوټې کړه چې تمام خلک ډوب شول او بیا تا راته وفرمایل چې دا کومه زنانه چې دو او ورسره په غېږه کې بچی دی د دې نه ګوره روح ما اخله او نور د ټول کشتۍ خلکو د غرق شوو خلکو نه روح واخله چې کوم په اوبو کې غرق شول او ډوب شول. هغه دونه ما روح وانغستو او بیا دام راته وویل چې د کشتۍ یوه تخته دوی ته کېده او دوی پې کېنوه چې دوی د سمندر غاړې ته ورسېږي. هغه مور او بچی چې په غېږ کې نیولی دی ډېر په بوره حالت کې دي، عجیبه حالت کې دي او دواړه په هغه تخته باندې کېنولی شول او هغه د هوا په ذریعه باندې دا کشتۍ راغله او دا د کشتۍ دغه ټوکړه راغله او د سمندر غاړې ساحل ته یې ورسول او د هغې نه بعد یا الله تا راته وویل چې اوس د دغې ماشوم د دغې مور نه روح واخله. نو په دغه ځای کې زه ډېر زیات خفه شوم ځکه چې یوه طرف ته ماشوم دی په غېږه کې دی، په هغه ځای کې خو دی بچ کړل خو په دغه ځای کې اوس دا ماشوم به څه کوي؟ ما د ده د مور نه دا روح واغستو او هغه ماشوم بچی پاتې شو. نو یا الله په دغه ټیم کې د ما زړه ډېر زیات خفه شو، دغه ټیم کې ما ته ډېر زیات تکلیف ورسېدو. الله تعالی ورته فرمایي چې عزرائیل علیہ السلام ته خو دغه ځای پورې پوهې خو مخکې اوس پوه شه چې دغې ماشوم سره ما څه معامله وکړه، دغې ماشوم سره ما دا معامله وکړه چې دا ماشوم ما اوبو ته حکم وکړو چې ای اوبو راشو او دا د ساحل نه او د څنډې د سمندر نه دا ماشوم را واخلو او یو بل ځنګل طرف ته یوسو. اوبه را ډېرې شوې او دا ماشوم یې په خپلو چپو کې ځان سره واخیستو او هغه ماشوم یو ځنګل طرف ته بوتلو او په هغه ځای کې په ساحل باندې ځنګل و، هغه ځنګل کې وغورځولو. الله تعالی فرمایي عزرائیل علیہ السلام په دغه ټیم کې یو پړانګه وه، یعنی یو مؤنث پړانګه وه او هغه تازه تازه بچی شوی و او هغې بچي له به شوده ورکول. نو ما هغې پړانګې ته حکم وکړو چې لاړه شه او دغې ماشوم له چې په ساحل باندې پروت دی د سمندر او ځنګل هم دی دی له ته شوده ورکوه. شوده یې ورکول چې ښه توانا شو، مضبوط شو دا ماشوم. بیا مو پیریانو ته حواله کړو چې پیریانو دغې ماشوم له تاسو بادشاهۍ طریقه وروښوو. دی چې کله غټ شو ای عزرائیله ما څومره ښېګړې ورسره وکړې خو د دغې سړي نه نمرود جوړ شو. هغه نمرود جوړ شو چې د ما خلیل او ابراهیم علیه السلام یې هغه یې راواخیستو او د اور په منځ کې ورګزار کړو او لرګي ورته راجمع کړي وو او دنیا غټ شی اور ورته بل کړی و. دا هغه نمرود ته نه جوړ شو. عزرائیل علیه السلام ډېر زیات حیران پاتې شو او خپله خبره باندې پښیمانه و
چې په کوم ماشوم باندې زه زیرېدم هغه خو یو لوی کافر تیر شو، هغه خو یو لوی د خدای دعوه کړې وه او دعوه یې بیا وکړه. دغې وجې نه رونو د الله تعالی مهربانۍ مسلمانانو سره هم شته او کافرانو سره هم شته. الله تعالی د موږ تاسو د الله په تمامو انعاماتو باندې شکر گزار بندگان جوړ کړي. آمین یا رب العالمین.